بله مسله دا ده چې روژه څه څیز سره ماتول پکار دی، کوم څیز سره روژه ماتول پکار دی. انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خام ته نږدې به تازه کجوري به راواغستې او په هغې باندې به روژه ماتول افطار به یې کول، او که تازه کجوري به ورته میلاو نه شوي نو بیا به دا چوارې نه دي وچې کجوري په دې باندې به افطار کول. ځکه اصل کې په روژه ماته کې خوږ شی خوړل دا سنت دی او په عربو کې خو د کجوري نه علاوه بل خوږ شی نه. د هغې اصل او اهمه وجه دا ده چې د دې سره قوت باصره چې کوم دی او قوت سامعه نو او میده چې کوم جذبیت کوي که نه نو هغې ته انتهایي قوت ورسره رسي. نو د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کول، کجورو سره به یې روژه ماتوله. او دویمه مسله ده چې روژه ماتې په وخت کې د ماښام افطار د وجې نه ماښام مانځه کې تاخیر کول. نو اصل خبره خدا ده حدیث کې چې کوم راغلی دي چې ښه په اطمینان باندې روژه ماتول او ښه ځان مړول او د هغې نه وروستو چې کوم دی بیا مانځه له ودرېدل نو دا جایز دي. مانځه کې ته تاخیر کولی شي، 15 منټه تاخیر ته کولی شي او دا جایز دي. ټیک ده. دغه رنګې یو غیر مسلمه ملګری دی، کافر دی، یهودي دی، عیسائی دی، ستا ملګری دی، تا ته یو څیز درکړو په هغې باندې روژه ماتول نو لہذا په هغې باندې هم روژه ماتول جایز دي. فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي دي وغیره نور ټول فتاوو لیکلي دي. جلد نمبر 2 صفحه نمبر 494 کې هغه کفایت المفتی کې هم هغه لیکلي دي چې یاره غیر مسلم چې تا ته یو څیز راولېږي نو هغې سره روژه ماتول جایز دي او په هغې کې هېڅ قسمه حرج نشته دی. دغه رنګې غیر مسلمه سړی دی تا له اوبه درکړي یا په هغې باندې ته روژه ماتې، کجوره درکړه په هغې باندې ته روژه ماتې، یا نور د خوراک چې کوم اشیا درکړل او ته په هغې باندې روژه ماتې یا خورې، نو لہذا په دې کې هېڅ قسمه قباحت نشته دی، بلا کراهت دا جایز دی، هېڅ مسله نشته دی. او خو لہذا هر هغه څیز چې هغه مکروه دی حرام دی هغه سره خو روژه ماتول اسې هم حرام دی. خو چې کوم مکروه دي اکثر کسان چې کوم دی په سرګټو باندې نسوارو باندې وغیره په دې څیزونو باندې روژه ماتول نو لہذا دا ګناه کار دی، مکروه کار دی. د روژې چې کوم د افطار چې کوم خیر او برکات دی د هغې نه دغه انسان بیا محرومه پاتې کیږي. نو لہذا د دې څیزونو انتهایي خیال ساتل پکار دی. نور په دې کې داسې قسمه خاص